الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر الحديث جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللہ پاک قرآن کریم کے فرمائی دروجی متعلق چا اللہ پاک بیان کی چروجہ میں پتاسو پرس کری لکه سرنگی چی مخکنی و متیانو بانے پرس کری شیوا او بے آخر دی آیت کریمہ کی اللہ پاک روجی کم مقصد چی دا اغا اللہ پاک فرمائی چی لعلکم تتقون چې په دې روزي باندې مؤمنانو مسلمانانو تاسو متقیان جوړ شي نو که انسان په روزه کې د ګناهونو نه منع نشي نو چې کوم د روزي مقصد دا نو دا به هیڅ کله نه حاصلي ځکه چې روزي په وجه چې کوم تقوا او روحانیت او صفائی پاکواله بنده کې پیدا کیږي ناغه بیا د لاس د خپو د سترګو د غوږونو د جبې ګناهونو سره بیا بیرته هغه روحانیت او پاکواله صفائی هغه بیرته ختمیږي ځکه ګناه باندې دی بیرته مطلب دی د متقیانو د زمرې د ډلې نه دی وځي نو مقصد دی د روزي کوم مقصد چې تقوا ده الله پاک فرمایي چې تاسو متقیان شئ نو بیا بیرته د ګناهګار ګرځئ چې ځان نه بچ کړي لاس پسترګې غوږونه د ګناه نه بچ کړي د دې لپاره مثال چې بنده روزه نیولې او د روزي سره د ګناهونه کوي او بیا په دې ګناهونو کولو سره کوم چې د روزي مقصد دا تقوا غنه حاصلېږي د دې مثال داسې لکه یو کس په خپله کمره کوټه کې ایر کنډیشن ایسی ولګوي نو دا کمره به هله یخیږي چې کله د دې کمرې ور بند وي او همدارنګې مقصد دا چې کړکۍ د دې کمرې بند وي که ایسی ولګولی شي او کمرې کړکۍ یا مثال په طور دروازه بند نه نو د دغه ایسی هغه یخوالی په دې کوټه کې نه محسوس کېږي معمولي به داسې ښکاري چې یخوالی په یو طرف کې ده او نوره کمره به همغه رنګې ګرمه نو د روزي سره تقوا هله پیدا کی چې انسان اندامونه د ګناهونو محفوظ وي نو که چېرته یو طرف ته بنده
د روجي په وجه تقوا نورانیت پیدا کی بنده کی نو بل طرف نه د دروغ او غیبت چغلخوري او داسې نورو ګناهونو په وجه باندې واپس دی هغه روجي چې کوم اصل مقصد ده هغه کوم نورانیت روحانیت دا ختمیږي نو اصل مقصد د دې روجي حاصل نشو. مثال په تور یو کس د حرام خوړلو سره د روجو ونیسي او بیا ماښام په حرام مال باندې ماته کی نو دته به د روجي باندې هغه مقصد به څنګه حاصل شي چې مثال په تور آمدنی چې کوم کور ته راځي هغه حرام ده، لباس حرام، خوراک حرام، نو بیا د لپاره د روجي د تقوا کوم راتلونکي مقصد د هغه نه راځي. اوس یو سړی د هغه مثال په تور مال حرام ده او کاروبار حرام ده، روجه راغله دی بس کوي او د روجي مقصد خو نه حاصلېږي. علماء کرام به یو طریقه ښیي چې د پاک او حلال خوراک را پیدا یا کم از کم چانه د قرض را واخلي او په هغه باندې د روجي د خوراک انتظام وکړي. تقی عثمانی حفظه الله اصلاحی خطباتو کی دا ذکر کړی ده. نو بیا د پاغه قرض چې د چا ناخلو حلال پیسې وي نو دا د هغه استعمال کې خپل الله ولې چې دا روجه مطلب په حلال وغش. یا مثلا یو سړی حج ته اراده لري او پیسې ور سره شته او حرامي دي، نو علما دغه طریقه مخی چې د قرض راواله او په قرض باندې د حج ته لاړ شي، بیا وروسته د هغه پیسې ورته ادا کړي او د حج به په قرض چې کم کړی هغه مقصد دا چې قبول شي. نو روجهدار لپاره دروغ نه ځان ساتل پکار. دروغ اگر که مثال په تور په ټول کال او په ټول عمر زندگی کې ته نه ځان ساتل پکار دي، ګناه ده. خو بیا هم خاص کر د روجي په حالت کې د دروغ ویل نه سخت مانعت راغلی. وجه څه شی ده؟ ولې روجي سره دا بنده د حلال خوراک نه، د حلال اوبو څښلو نه، د جایزو نه دی منع کېږي، نو په ناجایزو نه خو په طریقه ولا سره به د مطلب ځان ساتي. بخاری شریف حدیث د پیغمبر علیه السلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک په روجه کې دروغ خبرې او په ده باندې عمل کول یعنی غلط کارونه پرې نه دي، نو فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. نو الله تعالی د خوراک کاک پر خودو باندې هیڅ ضرورت او هیڅ پروا نشته. مطلب دا چې الله تعالی داسې کس روجي ته هیڅ توجه نه کوي او نه الله تعالی قبلوي. چې مثال په تور د روجه نیولې د روا سیزونه نه دی منې ده او ناجایز سیزونه چې کوم ګناه د هغه دی کوي، نو الله پاک ته توجه د قبولوالی نه کوي او الله تعالی نه قبلوي. اگر چې دی علماء کرامو په نسبانه جمهور علماو په نسبانه ظاهرا په دروغ او غیبت چغلخوري او نور ګناهونو سره روجه نه ماتي، خو د روجي په ثواب کې کمی راځي او داسې کس د روجي د برکتونو ثوابونو محروم کی. همدې حدیث لاندې علامه قسطلانی رحمه الله د دې حدیث تشریح داسې کړي والجمهور على ان الكذب والغیبة والنمیمة لا تفسد الصوم. جمهور علماء اتفاق کړي په دروغ سره او په غیبت سره او چغلخوري سره روجه نه ماتي، خو دومره ده چې روجهدار به د قول زور او عمل د دنه به ځان ساتي چې د اجر ثواب د روجي کامل پاتې شي. همدارنګه علامه بدرالدین عینی رحمه الله د دې حدیث لاندې دا شرح کړې ده واختلف العلماء في ان الغیبة والنمیمة والکذب هل یفطر الصائم. د سوال په طریقې ذکر کوي چې اختلاف کړی علماء په دې کې چې غیبت او چغلخوري دروغ باندې روجه ماتیږي کنه. نو دې فرمایي فذهب الجمهور من ائمة الى ان لا يفسد الصوم بذلك وانما تنزه عن ذلك من تمام الصوم. فرمایي چې جمهور علماء ائمه د ذهاب کړي چې په دې باندې روجه نه ماتي بلکې یقینا ساتل ددنه دا تمامواله د روجو نه حسابي. نو روجه به مقصد دا چې عبد ګنا نه پاک سات. همدارنګه بل یو حدیث مبارک کې ذکر کیږي نبی اسلام فرمایي لیس صيام من الاكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث فان صابك احد وجهل عليك فقل اني صائم.
پیغمبر علیه السلام فرمایي چې روزه صرف د خوراک څښاک نه منع کېدلو نوم نه ده. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، بلکې روزه هغه کامله ده چې د لغو او د فضولو خبرو نه بنده ځان منع کړي. فإن صابك أحد، پیغمبر علیه السلام فرمایي که یو کس تا ته په روزې کې بد ویل کنسلې وکړي وجهل علیک، یا تا سره جهالت کوي، مطلب دا چې جهل کی جهالت کی جنگ جګړه کوي، نو تو ورته چې انی صائم سروجه دار، نو روزي کې به سړی د دروغو نه ځان ساتي او د کنزلو نه به ځان ساتي. نو که چېرې مثال په طور یو سړی روزه کې کنزلې کوي او بد اعمال او غیبتونه کوي، نو د ده لپاره مقصد دا چې د روزې هغه مقصود حاصل نشي. لکه ملال قاری رحمه الله قول پر چې قال القاضي المقصود من الصوم کسر الشهوة وتطويع الاماره، ځکه مقصد د روزې نه څه شی ده؟ ختمول د هغه شهواني کم ماده چې بدن کې ده، چې مثال په طور ګناهونه دا لرې کول، او تطویع الاماره دا کم نفس چې اماره ده دا تابعدار کول. نو فرمایي ملال قاری فاذا لم يحصل منه ذلك لم يبال بصومه، چې کله مثال په طور په دې روزه کې شهوت پرستی، ګناه پرستی او مثال په طور دا نفس بیرته مغه ګناهونه باندې امر او ګناهونه کوي، نو لم يبال بصومه، دی روزه اس مطلب په دې باندې سباق نشي. ولم ينظر الیه نظر عنایه، نه الله پاک ورته د مهرباني پر نظر نه ګوري. وی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د الله ورته حاجت نشته، معنا څه شی ده؟ یعنی عدم الالتفات والقبول. الله پاک دته التفات او مطلب دا چې توجه او قبولواله د دې روزي نه کوي. ملال قاری رحمه الله فرمایي چې وکيف يلتفت الیه والحال انه ترك ما يباح من غیر زمان الصوم من الاكل والشرب وارتك ما يحرم عليه في كل زمان. ځکه به الله التفات نه کوي چې حال دا چې دا جایز شیزونه چې بغیر د میاشتې رمضان نه جایز دي هغه په ځان باندې منع کړي دي، او هغه شی د ارتکاب کوي چې بغیر د میاشتې رمضان نه هغه حرام ده. نو روزه چې ده هله به پرې ثواب کامله میلاویږي. چې کله یو بنده مؤمن مسلمان د غیبت نه ځان وساتي، ځکه په دروغو غیبت فضولو خبرو سره ګناهونو سره روزې ثواب ختمیږي. مقبولیت مرتبه ته چې روزه رسیږي هله به رسیږي چې د مقصد دا چې د هرې ګناه نه مقصد دا چې پاک وي، او چې مثال دی پکې ګناه کوي نو هغه مقصود هغه د روزې چې کوم مقصود د قبولوالی او مرتبه د قبولوالی ده هغه نه مطلب دی کومه د الله پاک نه قبلوي. ځکه پیغمبر علیه السلام یو صحابي ته فرمایي تبني وتهدمو، آبادول کې او بل طرف ته ورانول کې. آبادول مطلب دا چې روزه نیسي او نیک اعمال کې بل طرف ته ورانول کې، کمونس کې او ذکر کې کتلاوت کې غیبتونه ورپسې کې، نو آبادول او ورانول کې یو طرف ته روزه ده، دا آبادول دی، بل طرف ته غیبت او فضیلات ته ویل، دا به مقصد څه شی ورانول دي. غیبت قرآن کریم کې کون کې د چا چې غیبت کې د الله پاک قرآن کریم کې د غیبت کولو د مړ ورور د مسلمان غوښو خوړلو سره مثال ورکوي. قرآن کریم کې غیبت کولو ته د مړ ورور د مسلمان غوښه خوړل ویل شوي دي. الله پاک فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، و تاسو کې د بعضې غیبت نه کوي. الله پاک فرمایي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، ایا به تاسو کې یو کس دا خوښوي چې هغه د خپل مور ورور مسلمان غوښه وخوري، او حال دا چې دینه مقصد دا چې تاسو کرکه کوي ځان کې ساتي. نو چې کله یو مسلمان مړ غوښه خوړل بد ګڼئ نو دا هم بد ګڼئ چې همدغه غیبت کول دا داسې ده لکه مقصد دا چې د مسلمان مړ غوښه خوړل، نو د مړ مسلمان غوښه خوړل ګناه، دارنګې دا غیبت کول هم ګناه ده. اگر که مثال به طور روزه په دې غیبت نه ماتیږي خو هغه ثواب ختمیږي، اجر ختمیږي، الله پاک د قبولوالي مرتبې نه دا ساتي، د الله پاک نه قبلوي. مسند احمد کې یو حدیث مبارک ذکر کیږي، روایت د دې حدیث چې عبیده رضی الله تعالی عنہ کړی. حضرت عبید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه ښځو روزه نیولې، خو دې روزې موسم کې دې دوه ښځو د بل کم کس غیبت یې کو،
او هغې دوو زنانو باندې چې روژه نیوله ډېره زیاته ولږه او تنده پرې ولګېدله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راوړته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انها هنا امرأتين قد صامتا وانهما قد كادتا ان تموتا من العطش اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دوه ښځو دلته روژه نیولې ده او قریبه ده چې دوی د سختې تندې او د ولږې د وجې نه مړه شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغو صحابي د خبرو ته التفات ونه کړ غوږ یې ونه نیو دې کس بیا عرض وکړي چې د الله پیغمبر قسم په الله دوه ښځې دي او هغې روژه نیولې تندې ولږې د لاسه مړې کېږي یا قریب د چمړې بشي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ادعوهما دواړه راوبلئ کله چې دواړه ښځې راغلې بیا یا یوه وړه پیاله یا یو غټه پیاله راوړل پرې شوه نبي علیه الصلاة والسلام د یوې زنانه ته وفرمایي قیعي په دې پیالې کې الټۍ وکړه کانګ یې وکړه الټۍ وکړه نو دې ښځې په دې پیالې کې الټۍ وکړې الټۍ کې څه شی نه وو وینې وي زوي وي او کچا غوښې الټۍ کړلې نیمه پیاله الټۍ دې ښځې وکړلې بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلې زنانه ته وفرمایي هغې هم داسې د وینې زغو د غوښو کچا الټۍ وکړلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل ان هاتین صامتا ما احل الله لهما وافطرتا على ما حرم عليهما جلست احداهما الى الاخرى فجعلتا تاكلان لحوم الناس پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یقینا دغه دوه ښځو د هغو څیزونو نه روژه نیولې کوم نه چې الله تعالی دوی ته حلال کړي بغیر د روژې نه خو په هغه څیزونو باندې دوی روژه ماته کړې وه چې کوم الله تعالی په دوی باندې حرام کړي بغیر د روژې نه په دوی کې یوه بل سره کېناسته او دواړو ښځو د یو بل کس خلکو غوښې خوړل یعنې مطلب د هغې غیبت یې کوو گویا چې دا قرآن کې د غیبت ته نسبت د مسلمان مړ غوښې خوړل دي نو مطلب جایزو نه دی روژه کړو په ناجایزه باندې څه شکل روژه ماته کړه غیبت چې دا غټه ګناه نه هم سخت ده پیغمبر علیه السلام فرمایي الغیبة اشد من الزنا غیبت د زنا نه هم ډېر سخت یو صحابي تپوس کوي کیف الغیبة اشد من الزنا ای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غټه ګناه نه مطلب دا غیبت څنګه مطلب دا چې د بدکارۍ نه مطلب غټه ګناه په څه باندې غټه ګناه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان رجلا لیزنی فیتوب الله علیه یو انسان د تنه بدکاری وشي د توبه باسي الله توبه قبلې وان صاحب الغیبه لا یغفر له حتى یغفرها له پیغمبر علیہ السلام فرمایي غیبتی سړی کا څومره توبه وباسي د تبخنه نه کی تر دې پورې چې چا غیبت کړي پیغمبر علیہ السلام فرمایي حتى یغفرها له صاحبه تر کومه پورې چې کوم کس غیبت کړي هغه ورته بخنه ونه کی مشکات شریف حدیث ته پیغمبر علیہ السلام فرمایي بیا په یو بل روایت کې راځي د غیبت د وجه نه اصحاب قبر باندې یو کس مبتلای بخاری شریف حدیث ده عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر پیغمبر علیہ السلام دو قبرونو باندې تیرېده نبی اسلام فرمایل دا دواړه قبرونو والا ته عذاب ورکولی شي دا څه نه چې دی ګنې څه غټه خبره یا څه غټه ګناه کړې ده بلکې پیغمبر علیہ السلام فرمایي وما يعذبان فی کبیر اما هذا فکان لا یستتر من بولی واما هذا فکان یمشي بالنمیمة پیغمبر علیہ السلام فرمایل مطلب دا چې دې دواړو مقصد په یو داسې یو ګران او سخت شي کې معذب نه ول چې مثال دی ته نه دا کوم عذاب پې لګېدله چې هغه نه د انسان نشو بچ کولی بلکې هغه نه بچ کېدل هم آسان یو داسې و چې نبی اسلام فرمایي ته شو امتیاز نه ځان نه ساته په دې باندې عذاب قبر باندې مبتلا شو او دا بل چې دا د به چغلخوري کوله مطلب دا چې غیبت او چغلخوري دی او خبره به بل کس ته وړه په منځ کې شیطانت چې کوي په جنګول دغه چغلخوري وي نو غیبت سره روجې هغه ثواب ختمیږي نو پکار دا چې مقصد دا چې په روجه کې موږ ځانونه د څه شي نه وساتو د غیبت نه ځان وساتو دروغو نه ځان وساتو او مطلب دا چې کنزلو نه ځان وساتو نو بیا به زموږ روجه